د فونټ کمانډ ته د فونټ باره کې اوسو خبره تشریح کوم تاسو ته چې په دې فونټ کې موږ سره فونټ نیم دی د فونټ سایز دی وګوره دې زنه دا سایز دی وګوره یو په تاسو ته 1 by 1 دې ځکه ښکاری تاسو ته یو 1 by 1 دې زنه دا کمانډ مونږ کارولی شو لکه زه ورکوم ویلکم ورلد کلاس او دا غینه پس وګوره کدا ډیټا زه انتخاب کوم نو دې سره اني فونټ وګوره نیم دی کنه تاسو یو په یو کارولی شي که چرته دا زه رائټ دوالم دله دا سایز لګ زیاتو مده قسم موس په د پاسه ګرځونه ماته سایز هم راته خي او که چرته د فونټ تراشم اني فونټ یو په یو زرا غستې شمه I can do that really simple وګوره د لار نه تاسو یو په یو راواله نو ګوره که چرته زه د لوسیډا هند رائټینګ یا یو په یو دې نه سکاروم ډېر په اسانه طریقې سره دا زرا غستې شم دې نه چرته سایز زخلم دلته دې نه سایز چرته اضافه کومه وګوره یا دې نه ز سایز کومه نو دې نه تاسو کولای شئ څومره آسان طریقې سره یا وګوره دلته کې اپر کیس سنټنس کیس تاسو اخلي یا لوور کیس تاسو ټول کموي کنه دا سي یا وګوره دې نه تاسو اپر کیس ټول غټوي یا دلته زرا اعظم دې نه وګوره کیپټلایز ایچ ورډ WWC غټ دا ما سره کړه تاسو ټګل کیس هم دې نه اغستې شي څومره آسان طریقې سره وګوره دا WWC دا ما سره کیپ سمال دی دا نو ټول کیپټل دی وګوره څومره آسان طریقې سره دا موږ غستې شو په یاد ساتئ دا موږ د فن جوکس لپاره اخلو چرته مزاح طنز او مزاح لپاره کا دا غسیو اسی دا تاسو چره مالیات ساتئ د دې شارټ کټ چې کوم دی وګوره کتا سو د پاسه ودرېږي نو زه بار بار یو سو شارټ کټ کاروم چې هغه تاسو زده کې د فونټ د انکریز د لپاره زه کنټرول پلس دا کاروم یاد ساتئ ښه چې کلم تاسو دا وکاروي نو دې سره تاسو فونټ انکریز کیږي او د فونټ ډیکریز کمیدو د لپاره کنټرول پلس دا بل کی چې کوم دی تاسو دې سره وخلی شي وګوره دا فونټ چې کوم دی د دې سایز زیاتو ما اول د چینج کیس تر اعظم دا اپر کیس کما وګوره کنټرول دې سره دا سایز داخله ما او کنټرول دې سره چې کوم دی وګوره دا سایز یو په یو دې زنه کمو مدلتا وګوره دې زنه کمول شم دی لاره نو کچره تاسو دا سایز دې زنه والے نه یو په یو واغستې شي اپر کیس لوور کیس دلتا وګوره دې زنه یو په یو ځخله ما که سایز کموم زیاتوم نو ګوره په دې باندې سایز زیاتول شم دغه کیز وخمه او دا کنټرول سره دا سایز دې زنه کمولم شم سه بار بار کاروم زم چې تاسو ته یادي دا څه وګوره د کلیر فارمیټینګ تراشه کلیر فارمیټینګ ته کچر تاسو دې باندې فارمیټ چرته غستې لکه دا کلم راوستي دې زنه او سایز هم ول زیات کړي کتا سي عادي حالت تر واستل غواړي نو ګوره په دې کلیر فارمیټینګ باندې کلیک کې عادي حالت ته ډېر پاسانه سره راوستي شي وګوره یاد ساتئ د دې یو دوه شارټ کټ ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې دې څه مطلب دی موږ سره یاد ساتئ د چینج کیس لپاره مونږه شفت F3 شارټ کټ دی ځنه وخو شفت F3 او د کلیر فارمیټینګ لپاره مونږه کنټرول پلس سپیس بار دی ځنه وخو ایو سو شارټ کټس دي بای چې تاسو همیشه لپاره یاد وساتئ که تاسو کیس چینج کوئ نو شفت F3 وګورئ دلته شارټ کټ لیکلم نه دی چینج کیس تا نو بای چې تاسو شفت F3 وګورئ اپر کیس لوور کیس دې ځنه یو په یو دلته غستې شي دا پسې باس او کنټرول سپیس بار مطلب دا دی دا سایز تا زیات کړی دی کنټرول سپیس بار دې ځنه وخه هغه سایز یې ماته عادي حالت کې دې ځنه راکوګره څومره سا دا څومره د لیکل تاسو بولډ کول شي د اټالیک کول شي دا انډرلاین کول شي دې ځنه وګوره نورم انډرلاین تاسو رښتا مور انډرلاین تراشه دلته مکه فونټ کې دلار صدر کړی دی دې ځنه اني اذر انډرلاین تاسو واستې شي دا اوکې کړل تاسو دا غیله اني کلر تاسو ور کولې شنو ګره یو کلر دې ځنه چوز کې واخلې دلته انډرلاین کستا سنی خو نو ګره بس دا ننه کا اټول انډرلاین تاسو ختمول شي بیا ګره پسې سټرایک تھرو کمانډ دی سټرایک تھرو کمانډ سره لپاره کارول کیږي لکه تاسو دا انګلیش لینګویج چرته یو کتاب والے کنا چې کلم تاسو پای کې لفظ غلط دي کې جملې کنا غلط ہے سو کاری نو تاسو وینا دا داسې نه ده لکه سه هی از ګوینګ سکول ډیلی دا سه دا ډیلی خو دې ځکه نشي راتلې نو زه دا دې ځنه سکما دا کراس کم دلته دقه سه هی از ډوینګ سکول ډیلی
وګوره دا څه یو کلاس کول شي تاسو لکه یو کس میسج کوي کنه the class has cancelled یو کس نه پوښتنه کوي لکه کلاس تا وینه the class has cancelled تک څه کنه has cancelled etc نو cancel مطلب دا چې دا کلاس په بیا نه غستی کیږي بلکې دا مونږه کراس کو چې د cancelled په ځای باندې یو ټیک وکیبلری وکارول شي لکه postponed etc postponed دا وکیبلری د ماسه postponed the class has cancelled یا postponed نو cancelled نه ویل کیږي نو چلی با به موږ دا کسر راځي دا څه وګوره تاسو x2 اخلي لکه څنګه چې تاسو د کیمستري فارمولې کنا H2SO4 یا H2O دا موږ اخلو دي زینا ها نه دا سبسکرپټ دي ته وایي سوپرسکرپټ ان سبسکرپټ پاور بل شي توان ابل شي x2 دا پاور نشي کېدی x2 یا ځلیکم سلفیوریک اسید H2SO4 دي زینا H2SO4 دلته لیکما نو دا 2 او دا 4 دي زینا اخلم داسې دا x2 باندې کلیک کړئ زینا ٹھیک ہے نا دا سے HNO3 ammonium nitrate or any other tasu da khas x2 and you can give it one by one tasu rawaste shida se kachare za tawan rawalam like 4 over 5 نګره دا 5 بز انتخاب وکما او د x2 باندې وکلیک کما دا اوس tawan د ما سره پاور دی دا څنګه دی له تاسو اني کلر ورکول شي لکه دې ځکه زولي کم چې ویلکم ورډ کلاس او زه دې تراشم نو ګره دې له اني فارمیټ دا عنوان په شکل کې ولې او په یو ورکول شي دې شکل کې والي داس که سایز ولا زیاته وینو زیاته کا وګوره په دې شکل کې دلته والا څومره آسان طریقې سره وګوره دا دی आउटलाइन एम तासो आस्ते शोकर एनी आउटलाइन और अलग साइज याद कर दे सेना और दागे ना पस कम दे को दी आउटलाइन तराशा और दिस ना एनी अदर कलर वत दे सेना और कोले शोकर एनी अदर दा कलर दे दागे चकलम तासो कलर वर कॉल वाड़े नगुरा दे लार ने तासो प यो वगस्ते शे दलता अगुरा दे आउटलाइन तराशल त शेडो तासो वर कवेनो यो सोरे कोनते वर कोले शोकर दा مختلف قسم سوري دي ریفلیکشن اور کوم نو دیزنه ریفلیکٹ کولی شمه وګوره مختلف قسمه ګلو چرتا کسیو سور غونته ور کوي دي زنه وګوره څومره آسان نو تاسو د ګلو تراشه نمبر سټایل تاسو ور کولی شي کم نمبر سټایل تاسو خلک وګوره دي زنه دا یو نیم دا سه نمبر تاسو لیکلی پې کنه لکه دا شو 78 دا شو نو چې کله تاسو دا نمبر سټایل ورکوي نو دې سره تاسو دا نمبر سټایل ورکول شو لکه دا دې طریقې سره وګوره دا 89 لکه دا څه زبردست وندي ښکاری او شکل کې او سټایل کې دی او کله تاسو عادي حالت کې راولې نو دې نمبر سټایل ترا شو ډیفالټ یې کنو بس عادي حالت کې به دې بیا دا نور چې کوم دا لیګیچر آپشنز دي دا د ادبیاتو د پاره دي تاسو سره لکه تاسو دا هندي الفاظ لیدلی کړه چې کلم تاسو یو هندي لفظ چرته ګوره نغه په دې شکل کې لیکلی تاسو ته کنو غره دا لکه د بل لینګویج د قصې لکه 1 وګوره دا الفاظ دا څه غستي 1 by 1 هندي ټایپ چې کمی دې ته لیګیچرز وایي this is called ligature मूवी तो ज्यादा देखते होंगे ना उधर लिखा हुआ नहीं دا ligatures دي موږ سره these are ligatures ما دې ځکه یو فایل سب کړی دی دا ادبیات سره زیات کر تعلق ساتي خو تاسو ته یو مثال درکما که چېرې ماغه شکل کې تاسو یاد ځان سره ساتي نو دې ځنه ګوره دا ligature options تاسو ته خېما وګوره دا دی یعنی مخکې دا ST نه دا بالکل یو ځای کمباین ST stylistic که زه دا انتخاب کم دی سه نه نو ګوره کدل تراشم دی سه نه لیګیچرز تا وګوره دې شکل کې اغستې شم لکه د هندې په شکل کې دا آپشن دي چې تاسو له یو په یو درکې
دا ښکاری ته جوړ د هندي ورډز لیکل شي د کنه دا په دې شکل کې خېد تا او کنه عادي حالت کې راولې دې زه تراشه او دا لګي چرنن کا بس عادي حالت کې تاسو لګي دا سیده دی فونټ د دې سټایل نه بعد چې کوم دی کتا سره یو چپټري زه در کوم سه ویلکم ورډ کلاس او دا ټیکس ځخلمه زه غواړم چې په دې کې کم ټیکس زیات مهمي زما د پاره چې هغه زه واخلمه لکه وګوره دا ټیکس وګوره دا سه دا ټیکس دي نه دا ټیکس 1 by 1 زغه سټیشن دلته وګوره دا دی 1 by 1 دي زنه سټیشن لکه څنګه چې موږ هایلایټر راکاږو کنه یو څه بل څه دا قصیدې چې کوم تاسو یو په یو کارول شي هایلایټر او که نور هایلایټینګ نکوم بس سټاپ هایلایټینګ وګوره دې نه بس نور هایلایټینګ نکېږي که یو کس ته وي زما دا هایلایټینګ دا پرنټ کېږي په دې شکل کې که یو کس ماته وي چې دا هایلایټینګ نکوم نو ګوره دې هایلایټینګ تراشو بس ننه کدي سه نو کلر کا کچره دې ځکه وګوره دا کلر زواله مده سه نه نګوره any other نور کلرز کوم دغه څه هایلایټینګ کول شم دی لاره نه او کچره دا می سټاپ هایلایټینګ بس هایلایټینګ ختم شو کتا سی واپس ختم وې دا انتخاب کړي چې کی او دا بس څه کدلتا نو کلر یې کدلتا بس ډونټ یوز any کلر معنا په غلطه سره دا بلو لګیدل دغه د هایلایټینګ باره کې دی سره د ټیکس لتا سو کلر امر کول شي ګوره کنټرول ا سره انتخاب کې یا کوم پیراګراف چې تاسو پکاري بس هغه انتخاب کا او دا عین پس دل تراشه ورته له any other کلر دې زنه ور کول شي تاسو ګره دا کلرز دي سره مور کلرز تاسو راځي نو ګره MS Word کې څه نشته دی دا څه نور کلرز دې زنه والے د خپل چوائس لپاره ډیفرنٹ کلر تاسو ور کوي چلے جاؤ بار میں بلته وي ټکی نه بلته دلته براشه ګریډینټ ته any other کلر تاسو واغستې شي مور ګریډینټ تراشه او دلته وګوره ګریډینټ فل باندې کلیک کړئ زینا الګ سیټ کې دا سیټ کاری او اگر تاسو دله any other دله یو کلر ور کړئ زینا دا کلر ساين کا واپس یو ګره دا کلر لګ را دی خو کدا سي دلی یو بل کلر وته ساين کدا سي دې کلر تراشه دې سن دا کلر دلته وګره یو په یو راوستي شي دلته او دې زنه پس کوم دی ګره دلته دا کلر وته ساين کا ट्रांसपेरेंट के ब्राइट के बिल्कुल दे जन कम चाइस्ता वक्त यौ मक्का शक्ल के आस्ते शदे से वगैरह दाकस कमा दे कस विना आधी हालत के रावला दा टोल कंट्रोल ए सर इंतखाब का او دا غینه پس اتوماتیک یک بالکل کول شي یو قسمه ته وی چې عمودي آیا داسې په داسې کلر ورکول شمه نو ډایرک خدا سره نشي کول تاسو کچره تاسو کلر دا لږ ځای انتخاب وکړئ دا ټول پیراګراف په تاسو سره انتخاب کړئ نشي کول چې تاسو واخلئ دا نو ګره زه به د کیبورډ نه الټ پني سم الټ چې کله الټ ونی سم بیا ګوره تاسو کولای شئ چې عمودي څه کلر دې زنه ورکې تاسو الټ د کیبورډ نه نیسم وګوره الټ د کیبورډ نه نیسم نو څومره صحیح طریقې سره دې کلر یو په یو ورکول شم دې لارې نه دلته وګوره دا کلرز دې موږ سره وی هاف وګوره الټ د کیبورډ نه نیسم او ډریګ کو مې دې ځکه وګوره دا سره او کنه زه دې ډاټ تراشم دا اتوماتیک کما واپس ما خپل عادي حالت کې را تر کولی شي ٹھیک ده کنه دا د کلرز باره کې اوسو خبرې وي د فونټس باره کې اوسو خبرې وي راځم دې زنه د پیراګراف آپشنز ډېر ایزي آسان کمانډ سم کې نشته
یا ساده که چې تاسو په دا موس ګرځوي نو تاسو ته اگزامپل خی چې دا به دومره وي. که تاسو فونټ باندې موس ګرځوي نو تاسو چې ستاسو دا فونټ دومره دی خی کنه تا خو یاد ساتئ که چېرته فایل مینیو ته راغلی دې ځنه آپشنز باندې کلیک کړ او دې ځنه ګورئ دا انیبل لایو پریویو نوم ټیک مارک لرې کړ او دا مو کې کدلتا یاد ساتئ بیا تاسو ته نشي ښودلی. اټ کان بي شون هیر. وګورئ اوس که دې د پاسه دا فونټ باندې دا ګرځوم که نه نو ما ته نشي راکولی دلته بس. وګورئ که زه فونټ ته راځم نو فونټ سټایل ما ته نه راکوي یو په یو. که مال اگزامپل نه راکوي زه به فایل مینیو ته راشم د آپشنس باندې به کلیک کړم د هغې نه پس وګورئ انیبل لایو پریویو ته به ټیک مارک په آن کړم. وګورئ څومره اسان طریقې سره اوس که تاسو په دې باندې موس ګرځوئ نو ډېر صحیح طریقې سره دا وړی شي پاتې او بالکل اگزامپل به دغې چې دا دی تاسو راځم دې پیراګراف ته. لومبی دې پیراګراف کې تاسو ته یو څو ایزي کمانډز خیم بیا د نورو ته راځم په دې. وګورئ که تاسو دا پیراګراف لږ ورخوا کول غواړئ یو کس ماته وي چې د لیفټ نه ورخوا کا نو ګورئ انکریز انډینټ وګورئ دا قصې لږ ورخوا کا دې ٹھیک ہے نه داسې دا یو پیراګراف دی که نه زه غواړم چې دا لږ ورخوا کړم نو بالکل دې باندې کلیک کوم به اټومیټیکلی لږ ورخوا کړي انکریز انډینټ یا ټیپ د کیبورډ نو وخی دغسې وګوره ټیپ سره هم تاسو دا کولی شئ چې ورخوا کړئ او شفٹ ټیپ سره واپس بلا دی حالت ته شفٹ ټیپ دا دونه سمال ولیکېږي یار. ګوره دې ځنه زه یو پیراګراف اخلم او زه ته چې دا لږ ورخوا کا ګاډ ٹھیک ده نه او شفٹ ټیپ سره واپس خپل عادي حالت ته راوستلی شي دقسې. نو ګوره انکریز مطلب دا یاد دې ځای نه وګورئ تاسو د لاندې وګورئ موف کولی شئ بالکل دې طریقې سره. که دا یو پیراګراف صرف کوئ دا یې لاین لومبی که نه نو ګوره دا تاسو ته به راښکاري که نه دقه لاین وګورئ دقسې لومبی لاین یاد دا ورخوا کولی شئ داسې. نو دې د لارې مونږه ټیب وخلی شو او ټیب سره دې اټومیټیکلی مخکې ځي. بیا وګورئ لاندې یو څو کمانډز دي دا تشریح کما لیفټ سینټر رائټ اینڈ جسټیفای. وګورئ دې ځای که زه سنټر ته راولم که زه رائټ سایډ ته راولم او که زه لیفټ طرف ته راولم او که زه جسټیفای کوم دې ځای نه جسټیفای کولی هم شم دې ځای نه آی کین ډو دیٹ. جسټیفای مطلب څه دی دا دواړه طرف یو شان کول دي. ګوره که تاسو دا پرنټ کوئ نو څونه بد لګي یو طرف یو شان دی خو بل طرف یې ډېر بد لګي موږ سره. نو دا وګوره دا به زه جسټیفای کوم دې لارې نه دا طرف هم راته یو شان دی دا طرف هم راته یو شان دی. که تاسو ته یو کس وي چې دا لاین نور هم لږ ور مخکې کا نو زه خو نور نشم دا ور مخکې کولی بیکاز آی کانټ ډو مور جسټیفیکیشن هیر. دې دپاره به تاسو د کیبورډ نه شفٹ انټر به تاسو وښئ څه به وښئ شفٹ انټر نو اټومیټیکل لاین هغه سره ته د مور جسټیفیکیشن دپاره به دغه لاین چې کوم دی مخکې به کې تاسو. صحیح ده که نه دا د هغې یو اسان ایزي میتھډ دی یو ایزي طریقه ده چې موږ دې ځای نه یو په یو واغوستی شو داسې. بیا راځم وګوره دې ځای نه لاین سپیسینګ ته دلته به راشم لاین سپیسینګ ته وګورئ شارټکټ هم ګورئ تاسو سره درکړي دي ښه کنټرول ایل کنټرول ای کنټرول آر اینډ کنټرول جے. که تاسو له دا شارټکټ او دا نوم نه درکوي نو مطلب فایل مینیو کې د آپشن ته چې تاسو راشئ نو مطلب دې ځای نه دا ډو ناټ شو کړی دی چا که دا مو کې که دلته یاد ساتئ که بیا ډېر په دې د پاسه ودرېږئ خو نه به شارټکټ درکوي او نه به تا نوم ښیي درته. سبا چېرته ټیسټ انټرویوز ته لاړ شئ که نه دقسې پټی کې وي دا ولې نه ښکاري نو فایل مینیو ته ډایرکټ راشئ دې ځای نه آپشنس ته یا به راشئ وګورئ سکرین ټیپ سټایل ته او دې نه پس چې کوم دی show feature descriptions in screen tips and then click on OK button. Now اوس وګورئ هر ځای کې چې ودرېږئ د هغې نوم د هغې شارټکټ ډېر په اسانه سره تاسو ته ښیي. زه راځم وګوره دې ځای کې دا لاین سپیسینګ ګورم لکه
د لاین ترمنځ څومره سپیس ورکړي وګوره یو په یو تاسو ته ښیي دي ځای ډېر کافي لاین سپیس دی د ټول نه امپورټنټ مهم افیشل لاین سپیس چې کوم د افیس د کارو لپاره استعمالیږي دا 1.5 دی دا 1.5 دی وګوره دا لاین سپیس دی ځنه یو په یو واغستې شي دا موږ سره لاین سپیس دی that is a line space کدی لاین سپیس تراشه مور لاین سپیسینګ نشته نور تاسو ورکه لکه سو خودم رنور کوي خو بیا هم تاسو وګور دا ډېر کافي لاین سپیس دا نه چرته ورنه کې تاسو ځان پیرونه شړل فس ٹھیک ده کنه یو سو لاین سپیسز دي ک نارمل لاین سپیسینګ تاسو ریبي لاین سپیسینګ د لپاره کنټرول +1 ای شارټ کټ یاد ساتي دا په میثود کې وړیر کارونه تاسو په شارټ کټ باندې کوي که تاسو افیشل ک ډبل لاین سپیس غواړئ ډبل لاین سپیس دا لپاره کنټرول +2 دی موږ سره کنټرول +2 او که چرته ز official line space غواړم نو دا غي لپاره تاسو کنټرول +5 په یاد ساتئ کنټرول +5